مول کړه دا من جاء بالحسناتی کوم سړی چې نیکی وکي. اوس نیکی چشته یی نیکی اخته یی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې مطابق وشي. ور المنز یو خک ورته خو پیغمبر علیه السلام دې طریقه خایي دا چې د سبعی په دواره کوته کوي فرض د مسبخین په څالور کوته کوي دا مو ته پیغمبر علیه السلام طریقه خایي دا. اوس یو سړی د پیغمبر علیه السلام طریقې نه خلاف د مسبخین څالور رکعتونو په ځای 15 کوته کوي. نو دا اوس بظاهر خو څوک د موکسو چې را نه کوي وکړو بلکې یا خو وکړل ځکه چې څالور په ځای 15 رکعتونه وکړل. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې څخه کله نشولو نو دا حسنه نشو دا نیکی نشو. چنانچه ګوره د جنازې المنځ مو جنازه چې شته جنازه خلاصه ده داو د دې مړي په حق کې و داو ده د ژوندیو په حق کې ده اللهم اغفر لحینا و میتنا د ژوندیو ذکر ده د مردو ذکر ده. نو دا یو داو ده چې دي کې اټول روشي و شاهدنا غائبنا صغیرنا کبیرنا وړو کټو غایب حاضر دی ټول دی لپاره ایوا داو ده. هڅه کله دا داو وشوه بس خبره مکمل شو. اوس یو سړی ده هغه لګیا د جنازې المنځنه بعد بیا داو کوي نو دا بدعت ده. لکه اوس ګوره مونږ د هغه کې به تاسو لیدلي په عیدګاه کې یا په قبرستانونو کې چې کله جنازې المنځ وشي فورا کینو داو کې دي داو څه وکړه ته داو خو وشو دا څه وشو دا دغه څلور تکبیرونه وشولو دا نو حساب کتاب وش دا چی شو خو دا داو نه کنه هغه ځکه مو بیا داوونی شروع لوس چکه دي بیا بل لوس چکه بیا لسونه چګول وی سره ټیټول. ګوره دا بدعت ته دا اسلام نه خلاف ده. اوس کته وایي چې یاره خو خبره ده کنه داو ده نو ګوره دې مثال مغسی ده لکه یو سړی څلور رکعتونو په ځای 15 کوته وکي او وایي چې خبره ده دي کې څه باندې